الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم د پیښور سنټر نه نیغ پنیغه. زم فوزیه بخاری او ما سره ملګرتیا کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم لطیف الله خان عمرزی او څنګه چې فوزیه بخاری وی چې تاسو ګورئ پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم د پیښور څنګه نه بالکل نیغ پنیغه بالکل جی. او د 9 بجو نه واخلې لسنګ بجو پورې به تاسو زموږ ملګرتیا وي. خو د سره سره قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې روزانه دا زموږ کوشش وي چې تاسو لپاره سناسو داسې ستر خلک راولو، داسې ستر شخصیات وي چې هغه سره زموږ ناست وشي او دغه نه ډیر څه زده کړه مونږ مو کو او ډیر معلومات چې دین او تاسو تم ترلاسه شي. اسه خو مونږ د مختلف پروفیشنز نه شوبونه مختلف خلک چې کوم دي هغه راولو او دغه یو کوشش کیږي چې پروګرام چې کوم دی نو اخر شي په څه طریقه. خو ځنې خلک یا ځنې ملمانه چې کوم وي هغه داسې وي چې هغه سره زړه غواړي چې انسان ور سره خبرې وکړي. دغه بنیادی وجه دا وي چې ډېر خلک داسې دي چې هغه د معاشري د پرمختګ د لپاره یا د خدای د رضا د لپاره ځنې کارونه کوي چې هغه دغه کې د خپل ذات څه فائدہ نه بلکې نور خلکو ته فائدہ وي. نن هم سره په سټوډیو کې داسې یو خوږ درون ملما موجود دی، شاه جان صاحب، چې شاه جان چې دی نو هغه په خپل یو سوشل ورکر دی، د خلکو د خیر ښېګړې لپاره کارونه کوي. خپل یتیمخانه هم ده. دغه یتیمخانه چې دا هغه څنګه چلی، څنګه دی سوشل کارونه چې دی هغه کوي، په دې باندې به موږ شاید صاحب سره خبرې ترې کوو. شاید صاحب ډېره مننه تاسو دراتلو، تاسو راغلی، تاسو وخت راکو. د ټولو نه مخکې خو لږ شانتې خپل ځان چې دی هغه موږ سره معرفي کړي، ځکه چې بېشماره داسې کتونکي دي چې ستاسو متعلق پېژنګلو نه لري. نو چې لږ شانتې ستاسو تعلق د کوم ځای نه دی، خپل ایجوکیشن او بیا فردر تاسو سره خبرې کوو. جی السلام علیکم. زما نوم شاهد جان دی او بیسیکلی سوشل ورکر یم. پېښور یونیورسټۍ نه مې ایم اے اردو او ایم اے اسلامیات کړی دی او انګلیش لینګویج کې مې ګریجویشن کړی دی. او 96 نه کله چې زه کلاس 6 کې وم نو سکاوټینګ مې جوین کړو او بس هلته نه د ماشوموالي نه دا کیسه شروع شو نو نن الحمدلله دې ځای ته رارسېدو او لګیا یو پکې لا جي. ټیک ده. چې کله موږ شاید صاحب دا وورو چې دا یو سوشل ورکر دی نو د ډېرو خلکو په ذهن کې مختلف قسمه خبرې چې دي هغه راځي. د ډېرو خلکو دا خیالي چې ګنې دا کس چې کوم دی نو د خپل چرته ان جی او وي، دا هغه سيزونه دي، هغه کوېسچنز دي، هغه خبرې دي چې د خلکو په ذهنونو کې راځي. د ډېرو خلکو دا خیال وي چې دې ته بر چرته نه فنډز راځي. نو تاسو چې کوم دا کار کوئ نو څه کار کوئ، په کومه طریقه باندې تاسو د خلکو د خیر ښېګړې لپاره کارونه کوئ، دې باندې لږ شانتې رڼا واچوئ. تاسو بالکل صحیح خبره، د خلکو ذهنونو ته دغه سوالونه راځي. خو ځکه تاسو ته د خپل یتیمخانې ووایم نو 2015 کې موږ سوات ته تلو منګورې ته، نو هلته یتیمخانه ده د خپل کور په نوم باندې، خپل کور په نوم باندې. هغه ډېر غټ سیسټم دی. نو زموږ چې هلته څومره ملګري تلو نو هغې وی یاره دې کې موږ یو یتیم سپورټ کوو، بل وی زه یو یتیم سپورټ کوم. نو ما ته وی سر تاسو هم سپورټ کوئ. ما ورته وی زه سپورټ کوم نه، زه به دا سیسټم دا به پېښور ته وړم. ډېر ښه. نو دلته پېښور کې بیا موږ هغه ټایم سره 2015 کې موږ یو کور هغه هم رینټ یې ونیو. نو ما ته ملګرو ویاره وي ته خو لیوني، ځکه چې اوس دا دومره غټ کور دی او د دې به کرۍ د کوم ځای نه کېږي، مینټیننس، ګیس بل، بجلی بل. نو او بیا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې یتیمان به د کوم ځای نه راځي. ټیک ده. نو ما ورته چې ګوره الله پاک لکه دا کور وکړو یتیمان به هم راشي. بیا مشکله دا وه چې موږ کلي په کلي ګرځېدو، چا په موږ یقین نه کو. صحیح. نو بیا خیر الحمدلله یو 2 ماشومان رالل، بیا 3 شو، بیا 4 شو، بیا لکه پیله کې 2 کټو، بیا 3، بیا اوس ښه برابر سیسټم شو. نو دغه خبره ده چې لکه کله انسان په الله باندې توکل وکړي او کله تاسو خپل ژوند د بل دپاره تېروئ، بل دپاره وقف کې او ستاسو د زندګۍ یو مقصد وي. نو چې کله انسان یو خو یې ګوره د خواهشاتو ژوند، نو د خواهشاتو خو د بچیانو هم نه پوره کېږي. او چې کله تاسو د مقصد دپاره ژوند تېروئ نو بس تاسو که تاسو دا وایئ چېرې بس داسې دي، په دې د الله پاک شکر دی. ټیک ده. نو الحمدلله تر دې وخته پورې هغه یتیمخانه د 2 نه 4 ماشومان، 4 نه 10 شل، نن موږ سره 450 ماشومان دي. 450 جی 450. دې کې 20 ماشومان داسې دي چې هغه د چارسدې، مردان، وزیرستان داسې دغه لرې علاقو کومراټه پورې هغه موږ سره ستوګنه کوي. او دغې لکه سهار نه واخله تر ماسخوتنه پورې
سهار پاسي مونځو کې لکه رهایش هلته دی جی دا چې کوم تاسو له دا چې کوم د لرې ماشومان دي او دا دغه دي نو دا چې کوم فیملیز دي هغې درکړي دي که نه د دې بالکل څوک یې نشته تاسو راوستي دي د هغوی څه سټوریز دي دغې سر دا لکه لاوارثه پکې څوک نشته که نه یو خوا دا چې څوک یې ني نو خو بیا لاوارثه نو موږ سره چې کوم ماشوم دی نو د هغې پلار وفات دی لکه یتیمان دي نو بیا ظاهره خبره ده چې لکه اوس فرض که کم کس ته چې ضرورت وي نو هغه بیا ارزې ته ځان رسوي که زه تاسو ته اوس په دې وخت ووایم نو ډېر خلک داسې دي چې هغه په ویټینګ لیسټ کې دي خو موږ سره مزید ځای نشته نو هغې له لکه موږ هغه د ورځې کې خو ورکولی شو کم چې دا 40 هلکان جینکې یتیمان چې کوم دي دا موږ سره ورځې کې راځي سکول دی دی له موږ باقاعده یو سکول جوړ کړی دی هغې لکه د هغې منتلی فیس ایرلی فیس د یونیفارم شو کاپی کتاب د ورځې خرچه دغه هغې له موږ ورکوو خو د هغې ستوګ نه موږ سره نشته صحیح ښه شاید صاحب یو خو دا چې کله هم یو کار انسان کې یو مقصد وي نو هغه په یوازې باندې ټیک ته انسان سټارټ واخلي خو بیا هم ګرانه وي نو یو خو دا ووایي چې تاسو سره په دې کې فیملی فرینډز دي تاسو سره ملګري دي یاران ملګري دوستان دي در سره او د دې نه علاوه راته دا ووایي چې خامخا انسان یو ځای خلي د غیر رنټ ورکوي نور مینټیننس وي د ماشومانو فوډ به وي د هغې ایجوکیشن نو په دې خرچې کېږي نو تاسو څوک سپورټ کوي تاسو داسې خلک شته چې هغې تاسو سپورټ کوي یا تاسو دا هر څه د کوم ځای نه کوئ لکه ډېرې خلکو ذهن کې به دا هم یو خبره وي چې خیر شاید چې کوم دی نو دا هر څه د کوم ځای نه کوي او په یوازې کوي یا د سره نور ملګري هم شته دي نو لږ شانتې دا موږ ته ووایي دغه دا میډم څنګه تاسو د فیملی نه انسان شروع کېږي نو زما خپل کور چې کوم دی هغه د فیس 3 طرف ته دی او چې کله موږ دا بلډینګ ونیوه نو ما سره ظاهره خبر د چوکیدار خانسامه مالی وارډن دغه شي نه لګېده نو زموږ په دې کور کې موږ پارټیشن کړی دی ما خپله فیملی دلته شفټ کړم نو در څه وخته پورې خو به د ماشومانو جامې هم زموږ لکه خوراکۍ به مینځلې او چې بیا کله ډېر شو نو جامو له خاله راځي د دې چې کوم اخلې پخلې دی هغه زما خوراکۍ کوي زما مورکۍ چې کومه ده نو هغه د دې د بازار ډیلی بیسس باندې چې کومه سودا کېږي هغه کېږي زما مشر ورور چې کوم دی نو هغه دې لکه دا چې کومه غټه سودا ده لکه روجې غوړي دغه خپل ګاډي کې زما خورایې دی هغه د دې وارډن کار کوي بله کشره خور مې ده نو هغه د دې ته لکه سکول کې مرته سبق ښیي او بیا وروستو ټایم کې دا خو د فیملی سپورټ شو د ملګرو چې کوم دي نو ظاهره خبره چې کله تاسو کومې پورې تاسو سره ټیم نی نو انسان لکه څه مشکل شي ورته نو ما تاسو ته مونږ بیسیکلی سکاوټس یو نو زما چې څومره مرګري دي نو هغه الحمدلله ما سره لکه ویلنټیر لګیا دي دا شپږ کالو شو په دې کې لکه دا خبره څوک هم نه مني څوک چې مانه تپوس کوي نو ماته پهله دا وایي چې تا ته په دې یتیمخانه کې تا ته څه فایده او ته دا وایي چې لا موږ پکې رجیبه پیسې لګو نو دا خو کېدی نشي نو زما دغه ټول ملګري د هغې دا سوچ جوړ دی چې هغې د خپل جیبه پیسې هم لګوي او د دې ماشومانو خدمت هم کوي پاتې شو د سپورټ چې کومه ده نو سپورټ زموږ د ډے فرسټ نه د حیدرآباد کې لیمس سکول او کالج دی د هغې میډم ده ډاکټر سلمه مسعود خان نو هغه ما د ډے فرسټ نه لکه هغې موږ سپورټ کړو داسې شاهد صاحب د دې دور کپنې والا د هغې سپورټ دی او نور چې کوم زموږ داسې یار دوست دی نو هغه تر خپل وسه پورې خو منتلی بیسس باندې صرف دغه دوه دي چې هغه ماته پته ده چې لکه دی به دا پیسې ورکوي نور که لکه فرض که څوک د ورځې راغله 10,000 ورکوي 20,000 یا په میاشت کې چا 1 روپۍ هم ورنه کړم صحیح شاید صاحب دې وخت کې به بېشماره خلک دي چې هغه دا پروګرام ګوري څومره کنټریز کې لطیف دا پروګرام چې دی هغه زموږ کتی شي زموږ پښتانه دي چې هغه مسافر دي هغې کتی شي او هغې هم داسې غوندې کارونه کول غواړي یا داسې خلکو سره مرسته کول غواړي هغې سپورټ کول غواړي چې څوک واقعي داسې کارونه کوي د خیر ښېګړې نو ستاسو که فرض کا تاسو سره څوک رابطه کول غواړي دې وخت کې تاسو خلک اوري ستاسو څه داسې سوشل میډیا باندې یا خپل څه پیج دی یا داسې څه رابطې نه وي چې خلکو در سره رابطه کولی شي اسې خو موږ سره هم دې وخت کې چې څومره خلک ګوري او هغې دا غواړي چې شاید صاحب دې سپورټ کړي یا دغه ماشومانو تاسو پی ټي وي سره هم رابطه کولی شي بیا به دلته نه دي نمبر هم تاسو ته میلو شي خو که فرض که دغسې تاسو سره څوک رابطه کول غواړي نو ستاسو څه پیج دی سوشل میډیا ولې نن سبا دور دی خلک د دې نه ډېر کارونه اخلي ډېرې فایدې ترې اخلي نو شته ستاسو څه پیج بالکل فیسبوک باندې
زموږ پیج چلی د خیبر کور په نوم. د خیبر کور په نوم. جی جی د خیبر کور دا ستاسو یتیمخانې نوم دی؟ بالکل دا زموږ د یتیمخانې نوم دی. نو په دغه کې زموږ ډیلی بیسس چې کوم اکټیویټیز کیږي هغه هم پې پراته دي، کنټیکټ نمبر هم پې پروت دی او چې کوم ایډرس دی نو هغه هم پې پراته. د خیبر کور په نوم باندې نوم ډېر ښکلی دی. نوم خو بس دا دی چې چونکې دا زمونږ دغه د خیبر یو درم ده، پېښور هم د خیبر سره نږدې دی، او بل بیا مله خبره ده چې دا کور که هر څه وي که نه خو کور نو که د یتیمانو دپاره دی نو هم یو کور دی، او که د عام فیملي دپاره هم دا یو تا غټ دغه کړی دی، زړه کړی دی چې د دومره غټ او دروند کار ته دی ځان نیولی دی. دا کارونه د غټ زړه والا خلک کولی شي ځکه چې خلک خپل کور کې بچي نشي نن سبا سنبالولی، او د هغې دپاره هر یو سړی وایي یاره فیملی پلانینګ پکار دی کنه، نو نه دا ضروري نه بالکل ټیک بالکل. نو دا یو غټ ذمہ داری تا اخیستې ده، خو څه د خیال دی لکه دا ذمہ داری ته څه وایې چې دومره به زیاتېږي به، او که زیاته شي لکه څنګه چې تاسو ووایي چې موږ سره په ویټینګ لیسټ باندې کسان شته که نه چې هغه راتلل غواړي، نو که دغه ویټینګ لیسټ باندې کسان دي هغه چې هر څونه دي، نو که انکیس تاسو سورسز زیات شي نو تاسو به د خپل سټرینګ زیاتوئ، څه به کوئ؟ او ضروري خبره ده لطیف صاحب، لکه د دې 13 مارچ نه مخکې خو حالات صحیح وو که نه، د کوویډ نه مخکې، نو زما دا اراده وه مونږ لکه ماته چا ځای نه ویلي مو په پېښور کې چې لکه ځمکه به تاسو ته مونږ درکو او دا بادې به بیا الله بس بندوبست وکړي. خو بیا چې کله دا کوویډ شروع شو نو خلکو سره زموږ خبره پاتې شوه. نو زما دا اراده ده په راتلونکي وخت کې چې انشاءالله تعالی مونږ به خپله ځمکه که دا چا ډونیټ کړو که مونږ واغسته بیا په دغه باندې خپل بلډینګ هاسټل په هغې کې د دې جومات مدرسه او پلس سکول او پلی ګراوند. خو اوس ما سره زما اراده ده ځکه چې لکه هلکان کوم دي دا زموږ بچي دي، جنکۍ کمې دي دا زموږ بچنګې دي، نو اوس معاشره خو یوازې په هلکانو نه ختمېږي که نه، د جنکو هم دا حق شته چې هغې له موږ دا فیسیلیټي ورکړو چې هغې هاسټلایز کړو او هغې موږ سره ستوګنه وکړي. نو هغې کې به انشاءالله تعالی دغه زما اراده ده چې ما سره به د جنکو هاسټل هم وي او د هلکانو انشاءالله. شاید صاحب ایجوکیشن یا تعلیم چې دی نو هغه خو انتهایی یو ضروري څیز دی، رڼا ده، او دا ډېره ښه خبره چې تاسو تعلیم دغه ماشومانو له ورکوئ. خو تاسو دا نه ګڼئ چې دغه ماشومانو ته که هغه هلکان دي او که جنکۍ دي هغې ته د تعلیم سره سره څه هنر هم ضروري دی چې هغه تاسو ورله ورکړئ. لکه مثلا د جنکو دپاره او که دا ایډیا تاسو ته نی نو دا ایډیا زما له طرف نه تاسو وګڼئ چې مثلا جنکو دپاره زنانو دپاره بیوټیشن داسې یو کورس دی چې هغه هغې کولی شي او مخکې به بیا خپل ژوند تېرولی شي په ځای د دې چې هغه د یو بل نه غواړي. ورسره ټریلرنګ چې کوم دی دا کپړې چې خلک لري سلایي کړایي دا څیزونه دغسې د هلکانو دپاره بېشماره هنرونه دي، باندې هم ستاسو څه سوچ ته چې کوئ به فردر؟ بالکل بالکل. زما اصل کې د دې سلای کړای دا خو زما د کوویډ نه مخکې تقریبا هر څه شوي، خو دې د لاسه پاتې شو، او زما خیال دا دی چې انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې زما د دې دپاره ټیکنیکل کالج اراده ده کم چې هلکان دي نو دې دپاره به ټیکنیکل، ځکه نن سبا زمونږ لکه کم چې دا نور فیلډز دي نو که تاسو وګورئ په روزانه د یونیورسټونو سټوډنټان فارغېږي، بیا د جابس اپورچونیټیز چې کوم دي هغه ډېر کم دي. نو دې دپاره انشاءالله تعالی زما د ټیکنیکل کالج خیال دی چې کله دې د کالج نه وځي نو که بیا خپل څه بزنس کار شروع کوي نو هغه به کېږي. د جنکو چې تاسو کومه خبره وکړه نو دغه زما خیال دی دې دپاره د سنټر نو انشاءالله تعالی د تعلیم سره چې دوی کله فارغېږي دوی به څه ناسو هنر زده کړي، نو بیا لکه واده نه پس هم د خپل خاوند سره یا د خپلو بچو سره دی به دا مرئ چې لکه څه ناسبه کولی شو. نن سبا خو زنانو دا بیوټي پارلر دا په خپل کور کې کارونه کوي او کارونه کول پکار دي. بالکل. دا راته وایي شاهد خان چې څنګه تاسو خبرو وکړه دا ستاسو چې کوم سکول دی د دې ماشومان دا ستاسو ذاتي سکول دی که نه دی کې نور عام د کلي واړه هم پکې سبق وایي؟ جی دا سر سکول لکه دې کې موږ سره پیډ ماشومان شته، لکه پرایویټ سکول دی، پرایویټ سکول دی، هغې سټارټ موږ 2014 کې اخیستو، خو هغې کې زما مقصد دا مال چې کم دی کې یتیمان لکه هغه وخت کې موږ سره د یتیمخانې سیستم نو لکه زموږ خبرې هوا کې وې ځکه زه سوات ته نوم تللی ما دا سیستم نو کتلی
نو مال چې دی کې کم یتیمانی دا به ما سره فری. نو ستاسو یقین وشه چې زموږ په دې ملک کې رجسټریشن دا کیسه چې دا لږه ګرانه نو چې 5م رجسټریشن نه خلک رالل هغې بس وی بالکل سبا وشو. بیا داسې د 8م رجسټریشن شو. بیا اوس ریسنټلی د 10م رجسټریشن ما ته وی بالکل وی دا خو چې تاسو دا کم کار کوئ او زه دا غواړم چې ګوره څومره چې زما د روریان خوریانې موریانې د لیدونکي ماته ناست دي نو دې ته به دا وایم د دغې کار کولو سره د ټولو نه غټه فایده دا ستاسو په خپل ژوند کې برکت وي. بالکل تاسو ته الله پاک لارې کولاوي. د هغې ځینې به ستاسو رزق روان شي د کوم ځینې تاسو سوچ هم نشئ کولی. ځکه که تاسو د 13 مارچ 2020 نه پس د دنیا غ حالات وګورئ جی بالکل معیشت تباه دی ډېر خلک یو نوړی پسې دې پسې حیران دي. خو موږ ته الحمدلله زه موږ له چاته لاس داسې نه دی کړی. ډېر ښه ګوره چې میسج دا به موږ هر چاته وایو په دې نن ثواب کې تاسو ستاسو ټیم دا موږ سره شامل شو او انشاءالله تعالی دا میسج چې څومره خلکو ته ځي نو دا ثوابونه به تاسو ته الله پاک درکوي. یو دغه شی دی موږ په دې خپله اداره کې ما یو شی بیان کړی دی چې یتیم لفظ به څوک نه اخلي. ډېر ښه په دې باندې بالکل سټریکټلی جرمانه ده. ما له چې څوک راشي نو زه پهله بریفینګ کې ورته دا ویم چې یو خو به تاسو د دې سټوریز نه ډسکس کوئ ځکه چې لکه بیا کله اوس لکه هغې کې داسې دی یو ماشوم داسې دی د هغه پلار سوسایډ کړی دی ځان یې سوځولی دی. د بل ماشوم داسې دی چې د هغه پلار ایشتی دی. بل ماشوم داسې دی چې د هغه ماما را پاسېدلی دی او د هغه پلار یې د هغه د مور په مخ کې ایشتی دی. نو کوس دا شي نه هغې ته موږ ور یادو سایکولوژیکلي د ماشومانو په ذهنونو باندې د دې دونه امپیکټ وي چې بیا ټول عمر هغې سره چلیږي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا تاسو نه ډسکس کوئ. یو څیز زما ذهن ته بار بار راځي کیدای شي بینګه زنانه یا بینګه مدر چې که یو مور هر څونه کمزوري شي او هغه هر څونه غریبه وي خو هغه به هېڅکله دا نه غواړي چې زما دا بچی زما دا زوی یا زما دا لور دی ولې چې د پلار اوس نشته دی په څه وجه نو دا دی زه یو یتیمخانې کې ورکړم یا پردو خلکو ته دی دا زه وسپارم ځکه چې ما سره کور کې ډوډۍ نشته دی. نو دا تاسو سره چې دا کوم ماشومان راغلي دي څنګه د دې میندو داسې زړه کړی دی یا هغوی تاسو باندې دا ټرسټ چې کوم دی یا دا اعتماد دی څنګه کړی دی دا اعتماد ولا تاسو څنګه بحال کړی دی او هغې دونه زړه یا دونه همت د کوم ځای نه دې باندې هم لږ شانتې خبرې وکړئ ځکه چې دا هم یو بنیادي سوال دی چې ذهن ته راځي. څنګه چې ما تاسو اول کې وویل چې کله موږ دا سټارټ واغسته نو موږ په دې 410 شفقدر د دې خوا نږدې علاقو کې ایون د جومات امام به هم ځان سره کښېنو او خلکو به موږ ته خپل شرطونه یې ایښودل چې زه به دا یتیم ماشوم در کوم خو زما به دا شرط دي زما به دا دغې نو پیله خو د چا یقین نو ټرسټ څوک نه کوي نه کوو جي خو چې بیا کله دا 2-3 ماشومان راغلل بیا ورو خبره خورېده او بیا خلکو ته پته لګېده نو بیا ورو را روان شو. باقي لکه یو زنانه دومره مجبوره کېدنه که تاسو هلته راشئ کله چې د یو 15 کالیز نه موږ 15 کالونه ماشوم اخلو جي هاسټل لپاره چې کله د هغه نه مور جدا کېږي نو هغه ډېر لکه داسې چې د ژړا سینې که نه چې تاسو لکه تاسو به په دې خبره ښه پوهېدی شئ نو ګرانه وي مور دپاره. خو جي هغه پښتانه وایي چې مرګ راشي نو سړی غاړه کېږدي که نه نو دغه موریانې هغې په دې شي باندې پوهي چې یاره زما د دې ماشوم کوم سباون دی هغه زما سره نشته. بالکل دا به دلته روښانه وي او ما سره سباون نشته. میندې وله راځي میلاوېدو دپاره یا خپل خپلوان میندې خپل خپلوان خو جي کله چې زموږ په دې معاشره کې څوک پروزي که نه نو بیا خپل خپلوان ختم شي صرف د مور په سر وي نو موریانې 2 میاشتې 3 میاشتې پس راځي دې موږ 2.5 میاشتې پس یو 2 شپولو کورونو ته لیږو. خو اوس چونکې دا مسله ده نو دې دپاره لږ سټې لکه اوږده شوه نور په روټین کې خو د دې بیا اکثر د هر یو خاندان خپله مسله وي نو هغې کې صرف دی چې بس لکه د دې مور میلاوېدی شي یا هغه کس چې کم دوی سره موږ سټمپ پیپر کوو کله چې موږ سره یو ماشوم اډمیټ کېږي که نه جي نو هغې سره موږ سټمپ پیپر کوو چې دا ماشوم دی د دومره موږ سره به لکه دا ژوند دی په دې به موږ ته یونیورسټۍ پورې سبق وایو بیا د هغې نه پس چې کله دې خپل په جاب باندې شي نو بیا کولی شي نو بیا به دې د اداره سپورټ کوي ځکه چې یتیم خو لکه په هغې ځای نه ختمېږي که نه دې پسې لکه د دې دا سیسټم را روان نو دغه هغې سره وي نو الحمدلله لکه دغې کې تاسو دا شرط هم ایښودلې چې د موږ نه کم ماشوم فارغ شو ماسټر یو کو یونیورسټي وکړه ډاکټر شو نو هغه به د دې ادارې دپاره نو څه ټایم دی که نه تھرو آؤٹ به کار کوي
ګوره سر دا خو لکه په چا باندې لکه تیر شي که نه نو بیا خامخا چې هغه یو هاسټل کې وخت تیر کړي یو سکول کې ما سره ټایم تیر شي زما ټیم سره ټایم تیر شي او هغه باندې دا تیر شي ګوره زه چې پخپله په کلاس 9 کې نو زما والد صاحب وفات شو د هغې نه پس مونږ ډېر غربت ولیده مونږ ډېرې لکه مونږ داسې وخت تېر کړه چې لکه زما جامې به زما کشر ورور اچولې ما به د مشر ورور جامې اچولې نو په دغه کې مونږ ته پته ولګېده چې یاره کله پلار لاړ شي نو د هغې نه پس انسان ژوند څنګه تېروي نو دغې خلکو ته زمونږ خو د هغې لکه تربیت داسې کوو چې هغې خپل پلیټ پیالې ګیلاس د هغې په خپل انځي د ماشومان هغې کې لکه زه دا غواړم یو مې بل شی په خپلې دغې اداره کې بند کړی دی زه یتیمخانه نه ویم مونږ اداره وایو چې هلته څوک هم راشي نو کو ګفټس راوړي کارس راوړي د ماشومانو له دوی ورکولی شي خو دوی به نغدې پیسې نه ورکوي ځکه چې کله یو ماشوم لاس داسې کړي که نه او هغه ته چا داسې پیسې کېښودې بس دا عادت شو بیا نو زما په ماشومانو د مخکې ورځو کې یو ډي ایس پي صاحب راغلو هغه 5000 روپۍ ورکولې وي دا دغه ما ته وي شاید صاحب دوی خو نه هلي مل صاحب دوی به تاسو نه پیسې نه هلي دوی لکه تاسو هر څه ورکوئ که نه نو چې زه وایم چې دا کم تربیت مونږ کوو که نه نو انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې چې دوی کله په جاب شي دوی کله خپلې الحمدلله خپل کارونه شروع کړي نو بیا به دې ته زما د وینا ضرورت صحیح ضروري څیز چې کوم دی شاید صاحب هغه همدغه تربیت دی که هغه د مور پلار د غېږې نه وي که هغه د سکول نه د یو ماشوم تربیت وي او که هغه څنګه چې ستاسو اداره ده د هغې نه یو تربیت وي اصل څیز چې کوم دی هغه همدغه دی الله تعالی تاسو له نور هم توان درکړي خو دا راته ووایي چې تاسو د دې ادارې نه علاوه نور څه هم داسې سوشل اکټیویټیز دي چې هغه تاسو کړي دي یا تاسو کوئ لږ شان دې باندې ما زه کلاس 6 کې چې ما سکاوټینګ جوین کړو سکاوټینګ یو ارګنایزیشن دی په ټوله دنیا کې جی بالکل نو په هغې کې مونږ کار کو بیا که تاسو ته یاد شي نو د 2000 نه پس دا دنیا بدله شوه نو 2005 کې د سکاوټینګ د میټریکه پورې بیا ختم شي بیا دې کې د ګورنمنټ له طرفه د اجازه دي چې خلک خپل اوپن ګروپ جوړ کړي نو کله چې 2005 کې زلزله راغله نو مونږ اوپن ګروپ جوړ کړ ما یو کشر ورور دی اوس جرمني کې دی هغې جوړ کړو خو ما ته یې ویې راشه نو خیر ښېګړې کار دی مونږ خو هسې هم کوو نو د هغې نه پس څومره سیلابونه چې راغلل د 2017 نه چې تر 7 پورې 13 پورې څومره بم بلاسټ وشو ترهګري چې کومه تېرېده زموږ په صوبه کې بالکل په دې کې مونږ د LRH KTH HMC دې کې به چې مونږ پر ورځ کې 3 بلاست شوي دي مونږ بیا د آرمي په شان یونیفارم اچوو نو دغه به مونږ استعمالو مونږ دا ټول مریضان دغه رونه خویندې او دغه سره دغه به مونږ کول او چې کله به د چا کور والا رسېدل هغې ته مونږ هغه په حواله کړل بیا به ترې مونږ دا غټه خبره ده او شاهد صاحب دا دی چې زه غواړم چې څنګه د شاهد صاحب دی دغسې لکه خپل بچي هم د سکاوټ یو داسې اداره ده چې په هغې کې واچولې په دې کې ورته یو پوره ټریننګ ورکوي شاهد صاحب خو شاهد صاحب سکاوټس ختم شو چې دا ولې لکه په سکولونو کې اوس زمونږ په وخت کې یا ستاسو په وخت کې سکاوټس یو داسې سټرانګ اداره وه چې په هر سکول کې به سکاوټس ماشومانو او دوی به په ټریپ بوتلل ټریننګ به یې ورکوو پراپر یو ټریننګ به او سکاوټس په داسې و چې دوی به په هر ځای کې یو ډېر تکړه او اکټیو کس و لکه څنګه چې تاسو دا ولې دا شی کم شو یا ختم شو اصل کې سر که تاسو ګورئ نو په آرمي پسې دا 2 نمبر فورس دی په لکونو کې زموږ په دې ملک کې تعداد دی او په هر ځای کې که هغه زلزله شوه سیلاب شو هر یو په هغې کې اکټیویټیز دي دا په ایمرجنسي کې اوس په دې کووډ کې ښه کافي کار موږ وکړو خو کله نه کله داسې کله نه چې سر دا موبایل راغلی دی د مور پلار توجه ختم شوې ده او څه زموږ د سکولونو کمزورۍ هم دي خو اوس الحمدلله اوس چې زموږ کوم نوی سیکټري راغلی دی د خیبر پښتونخوا بوای سکاوټ اسوسییشن افتخار شموزی نامه ده او زموږ چې کوم کمشنر دی لکه کمشنر د صوبې ډایرکټر چې کوم ایجوکیشن ډاکټر ابراهیم نو دوی اوس دا توان کوي چې سکاوټینګ د پرمختګ وکړي خاص طور کې په پښتونخوا کې ځکه پښتنو کې الحمدلله د ټیلنټ نه ډک دي بالکل خو دغه صلاحیتونه دي پکې صلاحیتونه شته موقع ورته نه چانسونه نشته نو اوس په ان شاء الله تعالی تاسو به راتلونکي وخت کې وینئ چې په ټول پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د پښتونخوا چې کوم سکاوټ سي دا به کوي
ایون اوس سبا نه ګولډ میډل شروع کیږي د حیدرآباد کې هډ کوارټر کې او زه د پښتونخوا بوای سکاوټ اسوسییشن نن سبا میډیا کوارډینیټر یم جی نو څومره اسلام آباد سره چې زمونږ کېږي زمونږ په صوبه کې کم د اکټیویټیز کېږي نو موږ کوشش کوو چې هغه وخاوي او په هغې کې کار وکړو. شاید صاحب الله تعالی دې تاسو له ډېر عمر او ژوند درکړي. الله تعالی دې وکړي چې کم ستاسو دا مقصد دی کې د خدای پاک تاسو ته کامیابي درکړي. ستاسو په شان خلک چې کم دي چې هغې دونه غټ مقصد وي داسې خلک ډېر کم په نظر باندې راځي. یو دونه ډېر ښه ایم سره زموږ دعاګانې دي تاسو سره او د لطیف دپاره او زما دپاره زموږ د ټیم دپاره چې څه هم سوي نو ضرور موږ ته وایه چې څونه هم موږ ستاسو مرسته کولی شو هغه به درسره کوو. ټایم چې کم دی موږ سره بالکل لږ دی وړوکی غوندې میسج که تاسو کتونکو له ورکول غواړئ نو دې وخت کې سم ویلی شي تاسو کیمره ستاسو مخامخ لګېدلې. بس زه به دغه میسج ورکړم چې لکه خلک ژوندون موږ له الله پاک ډېر کم وخت راکړی دی دنیا کې 15 کاله یا 50 کاله نو که انسان د خپل ژوند یو مقصد کیږي او په هغې مقصد باندې ژوند تیر کړي او د بل لپاره یې تیر کړي نو بیا به انشاءالله تعالی د هغه خپل ژوند هم ښایسته وي او د نور به هم کم از کم د هغه په ژوند کې به سکون. بالکل شاهد صاحب تhank you so much for being with us. ډېره زیاته مننه. الله دې خوشحاله کړي. الله تعالی تاسو ښه لري خوشحاله دې لري آباد دې لري او لطیف الله تعالی دې وکړي چې دې ته په دې په مقصد کې کامیابي ملو شي. بار بار دا زموږ دعا ده قدمونو کتونکو دې وخت کې ښکلې غونډې سندره ده هغه تاسو وړاندې کوو د هغې نه پس پښتو کې خبرونه بیا به هندکو کې خبرونه او بیا به ستاسو مخامخ راځو موږ سره اوسئ.